د کندهار ولایت مقام او افغانستان بانک ګډه خبرتیا. د کندهار ولایت مقام او افغانستان بانک ټول هیوادوالو په خاص ډول کاروباریانو ته خبر ورکوي چې تر دې وروسته په خپلو ورځنیو معاملاتو کې د بهرنیو اسعارو په خاص ډول پاکستاني کالدارو پر ځای د افغانیو څخه کار واخلي، ځکه چې افغاني زموږ ملي هویت او ترویج د هر افغان ملي مسؤلیت دی. د کندهار ولایت مقام د افغانیو د ترویج او په ورځنیو معاملاتو کې د بهرنیو اسعارو په خاص ډول پاکستاني کالدارو د مخنیوي لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده چې هر ورځ به د عمده پلورنځیو، راهنمایي معاملاتو، دفترونو، موټر پلورنځیو او نورو دکانونو څخه د پیرلو او پلورلو اسناد ګوري. که څوک ولیدل سي چې په نورو اسعارو یې راکړه ورکړه کړې، نو قانوني چلند به ورسره کیږي. بیا څوک حق ته شکایت نه لري. کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن پنجشنبه د 1398 لمریز کال د کوچ لندۍ د میاشتې 9 او د روان 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. اضطراري کمیټه وایي راتلونکي ژمي ته د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. کندهار کې د سولې په ملاتړ لویه غونډه جوړه شوه. او د سولې عامه کتابتون د کندهار پوهنې ریاست ته 17,000 جون د تدریسي کتابونه ورکړل. اوس هم بشپړ خبرونه. ویان نورعلي صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. اضطراري کمیټه وایي راتلونکي ژمي ته د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجي آغا علالي دستګیري په مشرۍ د اضطراري کمیټې په نوبتي غونډه کې وشوې چې پر مهال یې د یادې کمیټې اړوند د ټولو دولتي ادارو او همکاره مؤسسو رئیسانو او استازو ګډون کړی و. نور حال د احمدشاه شاده په چمتو شوي راپور کې. په پیل کې د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجي آغا علالي دستګیري د تیر کال د سیلابونو پر مهال د زیانونو د مخنیوي او د مرستو د ویش په برخه کې د اضطرار کمیټې د غړو او همکارو مؤسسو هڅې وستایلې. ښاغلي دستګیري څرګنده کړه جمهور رئیس غني له ژمي سره سم د طبیعي پیښو او احتمالي خطرونو د مخنیوي په موخه د بیلابیلو وزارتونو یو ګډ هیات کندهار ته رالیږلی او دا مهال د ښار او ولسوالۍ لپاره د خطرونو د مخنیوي په موخه د دقیقو څېړنو او سروې له مخکې لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړوي. ښاغلي دستګیري په ټینګار سره وویل د اضطرار کمیټې ټول غړي باید په راتلونکي ژمي کې د هر ډول احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ولري او د وسایلو او موادو د کمښت په صورت کې دې له مرکزي ادارې سره همغږي وکړي. د اضطرار کمیټې په دې غونډه کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي رئیس محمد افاق بریالي وویل د 450 کورنیو لپاره د خوراکي توکو چمتووالی لري او د ژمنیو وسایلو د پیر په موخه یې د خپل ادارې په اکاونټ کې 900,000 افغانۍ ځانګړي کړي دي. د سرې میاشتې استازي تر 100 زیاتو کورنیو ته د غیر خوراکي توکو د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس محمد نسیم ایوبي د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د لنډمهاله پلانونو د تطبیق ډاډ څرګند کړ او دغه راز یې وویل چې 300 کورنیو لپاره د غیر خوراکي توکو چمتووالی لري. د ښاروالي مرستیال محمد نسیم رضایي د سیلابونو پر مهال د خطرونو د مخنیوي لپاره د ځانګړي فعالې کمیټې او لازمي ماشینري چمتووالی وښود. په غونډه کې د کرهڼې رئیس سید حفیظ الله سیدي وویل د اوبو د مهار او خطرونو د مخنیوي لپاره یې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت 6 پروژې تکمیل کړي دي چې د سیلابونو پر مهال به د خطرونو لازم مخنیوی وکړي. د عامه روغتیا مرستیال د احتمالي پیښو پر مهال
تر 15,000 زیاتو کسانو ته د لومړنیو روغتیایي مرستو د چمتووالي یادونه وکړه. همدارنګه یې وویل چې ځینو لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې روغتیایي سامانالات او درمل رسولي دي. د کډوالو رئیس دوست محمد نایب د خپلو خبرو پر مهال وویل چې 8500 کورنیو ته د مرستو چمتووالی لري. په وینا یې تازه د 2000 کورنیو سره د مرستې سروې پیل شوې ده او نږدې راتلونکي کې به 600 کورنیو ته د غیر خوراکي توکو د مرستې سروې پیلوي. د استقرار کمیټې په دیوکونډه کې د معروف او ارغسان ولسوالیو څخه سپین بولدک ته د بې ځایه شویو کورنیو لپاره د مرستې غوښتنه وسوه او په اړه یې د کډوالو رئیس دوست محمد نایب ډاډ څرګند کړ چې تر دقیق سروې وروسته به یادو کورنیو ته مرستې رسوي. په غونډه کې د یو شمېر همکارو موسسو استازو هم خبرې وکړې او د احتمالي او غیر احتمالي خطرونو پر مهال یې زرګونو کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ډاډ څرګند کړ. ټول افغانان مسؤلیت لري چې د سولې په پروسه کې خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. دا او دې ته ورته نورې څرګندونې په پراخه غونډه کې وسوې چې په هېواد کې د دایمي سولې د راتلو په هدف کندهار کې جوړه شوې وه. د ولایتي شورا رئیس سید جان خکریزوال او ګڼ نورو ویناوالو په افغانستان کې روان ناورین او بې ګناه وژنه نور له زغمه وتلي وبلل. دغه لویه او پراخه غونډه چې په عینو ښارګوټي کې د قومي مشر شاه ولي خان کرزي په هڅو جوړه شوې وه، پر مهال یې د لوی کندهار زرګونو اوسېدونکو، ځوانانو، میرمنو، د مدني ټولنو غړو او سیاسي فعالانو برخه اخیستې وه. نور حال د سید ستار مهتابي په چمتو شوي راپور کې. په غونډه کې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خکریزوال د قومي مشر شاه ولي خان کرزي په استازیتوب د ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د سولې په هدف په دغه پراخه غونډه کې برخه اخیستې ده. د ولایتي شورا رئیس ویل 40 کاله کېږي په هیواد کې په یو او بل نامه هره ورځ بې ګناه هیوادوال شهیدان کېږي چې نور دا حالت هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی. نوموړي د ټولو بدبختیو څخه د خلاصون لار سوله وبلل او د ټولو هیوادوالو څخه وغوښتل چې د حقیقي سولې لپاره لاسونه سره ورکړي تر څو هیواد او هیوادوال مو د روانو بدبختیو څخه وژغورل سي. دغه خلک چې راغلي دي دا ټوله خوږ دي، دا ګرده سوله غواړي. 40 کاله زموږ په وطن کې جنګ شوی دی، 40 کاله زموږ راډیرې و، جنازې و، کورونه نړېږي و، خلک ماجر کېږي. تر څه وخته پورې موږ بالا غږ نه کوو؟ بالا مو نفس تنګ شو. دا قومونه چې نن راغلي دي د غونډې 20 واره نور راځي او دا زما خواهش دی چې په هر ولایت کې د افغانستان تر مرکزه پورې دغسې پاڅونونه وکړي لکه نن چې وشو. او نن دا خلک راټول شوله د نفس تنګۍ څخه چې موږ بالا سوله غواړو. که حکومت دی، که طالب دی، که مخالف دی، دوی یې بالا د خپلو شخصي ګټو تېر شي او سولې ته دې لمون پراخه کړي، سوله دې ومني. د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مخکنی معین جنرال مسعود عزیزي د هیواد اوسنی روان وضعیت ته په کتو د عدالت او قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. نوموړي ویل د سولې په برخه کې باید د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړل سي. هغه د سولې په پروسه کې کندهار ته پر ځانګړې توجه هم ټینګار وکړ چې که سوله راځي دا باید په سلسله باندې راسي. د سولې در مخه، د سولې په جریان کې او د سولې نه وروسته څه نوه خوندونه دي، څه نوه فرصتونه دي، دا باید برملا سي او د هغه دپاره کار وسي. او د دا ټولو شخړو چې ما در مخه یادې کړلې یوازینۍ لاره سوله ده عزیزانو. خو هغه سوله چې پیروژهیي نه وي عزیزانو، دا پیروسیي وي. یعنې په څه معنا پیروژه نه وي چې هر سړی د ځان په ګټه باندې استعمال کړي، دا باید پیروسه وي. د دې غونډې په ترڅ کې دیني عالمانو، قومي مشرانو او ښځینهو هم ویناوې وکړې او د سولې د اسلامي ارزښت تر څنګ د جنګ په کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو زیانونو خبرې وکړې. هغوی د جنګ د ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې نور په هېواد کې د وینې تویېدو مخه ونیسي او د دایمي سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. نو زه د ده څخه مننه کوم. ګرانو محترمو ګزارو، صلح د الله جل شانه یو الهي امر دی او د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت طریقه ده. ولې په افغانستان کې صلح نه راځي؟ وجه څه شي ده؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
دا هغه څوک دي چې فتنه اچوي په مابین کې د مسلمانانو خلکو د مسلمانانو ورونو په یو نامه او په بل نامه باندې چې بې اتفاقي راولي او مسلمانان یې سره اخته کړي دي. زه غواړم چې موږ تاسې ټوله الله جل شانه وایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول، تاسو تابعداري د الله او د الله د رسول وکړئ. ولا تنازعوا، یو د بل سره جګړې مه کوئ. که چیرې تاسې جګړې وکړئ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تاسې به سره براګنده سي او ستاسو طاقت به ولاړ سي. د لوی کندهار سپېژنو مشرانو سره یو سئ. ستاسو بې له دغه شملې څخه څوک بل څوک صلح نسي راوستلی. ستاسې په دغه شمله کې به راځي، ستاسې په دغه لنګوټو کې به راځي. افغان وژني، نور نو افغان وژنه بس دی. راځي چې جنگ بس کو، راځي چې اوربند کو، راځي چې ټول سره یو ځای سو او سوله وکړو. زه نه وایم چې د سولې په پروسه کې یا د سولې په روند کې ښځو ته حق نه دی ورکول سوی، قبلوامه ورکول سوی دی، ولې ډېر یو کمرنګه نقش ورکول سوی دی ښځو ته. ډېر کمرنګه نقش دی د ښځو حضور د سولې په پروسه کې. او زه د یو ښځې په صفت دا وایم چې ښځه کولی سي د خپل د وروڼو تر څنګ د سولې غږ پورته کړي، د سولې په راتګ کې د دوی تر اوږه څنګ په څنګ ودرېږي. نو ځکه چې سوله خارجي بورډ لري، نو موږ د ملل متحده څخه غوښتنه لرو چې د سولې په کار کې د سولې په راوستلو کې منځګړیتوب وکړي او رامنځته سي او په صادقانه ډول هغسې سوله را مابین کې چې د افغانانو ټول سره پر متحد سي. د غونډې په وروستیو کې شپږ ماده-ییزه پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه برخه کې د سولې په تړاو د نړیوالې ټولنې د حسود ستاینې ترڅنګ پر دایمي اوربند ټینګار سوی او غوښتنه سوې چې د سولې په وړاندې څوک خنډ نه جوړیږي. موږ د نننۍ غونډې ټول ګډونوال په یوه اواز دا غږ کوو چې د یوازیني حل لارې په توګه سوله د افغانانو ټولې ستونزې حلولی سي. د دې موخې د رسېدو لپاره زموږ د ننني مجلس شپږ مادې په لاندې ډول دي. لومړی، سوله د افغانانو لویه اړتیا ده او پر وړاندې یې باید هیڅ خنډ رامنځته نه سي. دوهم، له بحران څخه د هیواد ژغورلو لپاره باید لومړیتوب واقعي سولې ته ورکول سي. د افغان سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د هڅو څخه ستاینه او ملاتړ کوو او د دې هڅو د لا پراختیا غوښتونکي یو. پاتې چې نه وي چې په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت تر چتر لاندې په هیواد کې د تلپاتې او دایمي سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې چټکې سوي او امید ډېر شته چې په هیواد کې به تلپاتې سوله تامین سي. د سولې عامه کتابتون د کندهار پوهنې ریاست 17,000 جلده تدریسي کتابونه ورکړل. د پنجشنبې په ورځ د کندهار د سولې عامه کتابتون د کندهار پوهنې ریاست 17,000 جلده تدریسي کتابونه د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره ورکړل. د کندهار د پوهنې رئیس محب احمد روشان وایي 2 میلیونه تدریسي کتابونو ته اړتیا لري، خو تر دې مهاله وزارتو ته 3,61,000 کتابونه ورکړي او 11 لکه نورو ته لا هم اړتیا لري. نور حال د روز الدین ایازي په چمتو سوي راپور کې. د سولې عامه کتابتون د منور احمد واحدي په مشرۍ د زیاتو رضاکاره ځوانانو په مټ د 8 میاشتو په موده کې 17,000 جلده تدریسي کتابونه راټول کړي. ښاغلی واحدي وایي دغه کتابونه د کندهار د ښوونځي د زده کوونکو لپاره له کورونو راټول کړي او له دې سره سره د ځوانانو لپاره عامه کتابتونونه هم جوړ کړي او دغه لړۍ به دوام ولري. تاسو په جریان کې وایي چې تقریبا د 8 میاشتو په جریان کې د رضاکاره ځوانانو چې نارینه او ښځینه پکې شامل وو تقریبا موږ وتوانېدلو چې د افغانستان د ټولو ولایاتو په سطح لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړو. یو مو د سولې عامه کتابتونه دي جوړ کړي او 2 کتابتونونه مو نور هم په پلان کې دي چې هغه هم د ښار په مختلفو ساحو کې جوړوو. کتاب ورکه رسالت ادا کړه د هغه کمپاین نوم و چې ځوانانو په مټ زرګونه کتابونه راټول کړه. د کندهار د ولایت مقام د بشري منابعو رئیس جاوید الله سلطاني دغه کړنه وستایل او مننه یې وکړه. ښاغلي سلطاني د کتاب پر ارزښت خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې د پوهنې د ډیوې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وکړي. د ښاغلي منور احمد واحدي او ورسره تکړه باحساسه ځوانانو چې مفید او ګټور نوښت کړی دی د دې ځوانانو د حوصلې، زحمت او نیک احساس د قدرداني کوو
هیله ده چې همدا لړۍ همداسې جریان ولري. د کندهار د پوهنې رئیس محب احمد روشان د پوهنې ریاست پر ستونزو او حل لارو خبرې وکړې او یادونه وکړه چې د پوهنې ریاست 2 میلیونه کتابونو ته اړتیا لري. نوموړي وویل 14,000 ښوونکو ته اړتیا لري خو وزارت 4,600 ښوونکي ورکړي چې اوس 8,000 نورو ته اړتیا لري. ښاغلي روشان د ځوانانو دغه ابتکار د پیاوړي معرف لپاره یو زیری یاد کړ او خوښي وښوده چې ځوانان ذهني ویښ شوي او دا دي د یوې باثباته ټولنې لپاره کار کوي. نننۍ ناسته خوشبختانه د یو پیاوړي معرف زیری راکوي ځکه ځوانان په حقیقت کې اوس ذهني بیداری سره مړه پاتې دي. دوستانو د باثباته ټولنې او ټولنیزې بقا لپاره پیاوړی معرف اساسي اصل دی. هیره دې نه وي چې د پروګرام په وروستیو کې نه یوازې چې 11,000 جلده تدریسي کتابونه پوهنې ریاست ته تسلیم سوه، د کندهار ولایت مقام له لوري هغه ځوانانو ته ستاینلیکونه هم ورکول سوه چې په دغه رضاکاره ابتکار کې برخه اخیستې وه. د کندهار هوایي لیوا څخه 15 تنه پیلوټان او نښه فارغ شول. د چهارشنبې په ورځ د کندهار هوایي لیوا څخه 15 تنه پیلوټان، ښوونکي پیلوټان او نښه تر 3 میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شول. یادو فارغینو د UH-50 بلاک هاک هلیکاپټرو په اړه زده کړې ترلاسه کړې چې 2 تنه ښوونکي پیلوټان، 8 تنه پیلوټان او 15 تنه نښه دي. په مراسمو کې د هوایي لیوا قومندان تورن جنرال عبدالرزاق شیرزي ډاډ وړاندې کړ چې یاد فارغین د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال د دښمن هر ډول پلانونه شنډولی سي. ښاغلي شیرزي وویل چې یادو فارغینو 3 میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړي او کولی سي په پوره مهارت وسپارل سوې دندې کې د ځان وړتیا ښکاره کړي. په میوند ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ اړوند په عثمان خیلو سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو پر وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی چې په ترڅ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خبرپاڼې په حواله په یاد هوایي برید کې د وسلوالو یو اراده فیلډر موټر او د وسلو او مهماتو یو ډک ټیپو له منځه تللی دی. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیان اړولی دی. د کندهار ولایت مقام څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند په بارکزي او اشم اکاکلو کې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي او 2 تنه نور ژوندي نیول سوي دي. د خبرپاڼې په حواله په یاد دغه عملیاتو کې د طالبانو 4 پټن ځایونه او یو شمېر وسایط هم له منځه وړل سوي دي او د یو شمېر درنې او سپکې وسلې، مهمات او انفجاري مواد د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي دي. باید وویل سي چې په ترسره سوو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو ملکي وګړو او د هغوی کورونو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. هلمند کې د ښځو چارو ریاست پر ښځینه زده کړیالانو 1000 ټوکه کتابونه وویشل. د ښځو چارو رئیس وایي دا اقدام د ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي کمپاین په پار ترسره کړی دی. په دې کتابونو کې د ښځو د میراث زده کړې، حقوق، سیاسي علوم او ټولنیزو چارو په اړه مطالب ځای پر ځای شوي دي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو شوي راپور کې. هلمند کې د ښځو چارو رئیسه وجیه رسولي او ورسره ښځینه فعالانو د لښکرګاه ښار په ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړیالانو ته 1000 ټوکه درسي کتابونه ورکړه. رسولي وایي د ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي ملي اونۍ روانه ده او په همدې مناسبت یې تر اوسه 1120 ټوکه کتابونه زر کتابونه غواړو چې مختلفو مکاتبو ته خصوصا د نجونو مکاتبو ته او خصوصي پوهنتونونو ته او دولتي پوهنتون چې موږ لرو محصلینو ته او متعلمینو ته توصیه کوو چې عنوانونه فرق دی. د کوژده واده او یا جلد کتاب دی او یا جلد کتاب هم د واده او زیږیدنې د ثبت ګټې دي. د دې کتابونو مضامین د واده، مهر، نفقې، د ښځو او خاوند ترمنځ د اړیکو، په سیاسي او ټولنیز چارو کې د ښځو د ګډون د حقوقو په اړه و چې د رسولي په وینا په مطالعه او لوست سره به د ښځو د پوهاوي کچه لوړه سي. نن خو اوس خو زموږ پلان دغه دی چې یوازې لښکرګاه ته توضیح کړو. که ضرورت و او امکانات و موږ یوازې ګرشک ولسوالۍ ته هم کولی شو چې توضیح کړو ځکه چې دوی د نجونو مکتب لري. موږ کولی شو چې په هغه ځای کې هم توضیح کړو.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال هلمند کې زرګونه نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي. ښځو ته په مرکزي سیمو کې ډېرې کورنۍ د تعلیم حق ورکوي، خو لا تر اوسه په ډېری ولسوالیو کې ځایي اوسېدونکي د دودیزو ستونزو له امله د ښځو له تعلیم سره جوړ نه دي. بیا هم په خیر راسئ. د کندهار ولایت مقام او افغانستان بانک ګډه خبرتیا. د کندهار ولایت مقام او افغانستان بانک ټولو هیوادوالو په خاص ډول کاروباریانو ته خبر ورکوي چې تر دې وروسته په خپلو ورځنیو معاملاتو کې د بهرنیو اسعارو په خاص ډول پاکستاني کالدارو پر ځای د افغانیو څخه کار واخلي، ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت او ترویج یې د هر افغان ملي مسؤلیت دی. د کندهار ولایت مقام د افغانیو د ترویج او په ورځنیو معاملاتو کې د بهرنیو اسعارو په خاص ډول پاکستاني کالدارو د مخنیوي لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې هره ورځ به د عمده پلورنځیو، رهنمایي معاملاتو، دفترونو، موټر پلورنځیو او نورو دوکانونو څخه د پیرلو او پلورلو اسناد ګوري. که څوک ولیدل سي چې په نورو اسعارو یې راکړه ورکړه کړې وي، نو قانوني چلند به ورسره کیږي، بیا څوک د شکایت حق نه لري. د ښارسازي او اراضي وزارت اړوند د مځکو د تصفیې ریاست او کندهار ولایت مقام ګډه خبرتیا. د جمهور رئیس د حکم په اساس د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ د هغو سیمو زمیندارانو ته چې د دهلې بند د پراخوالی او ارتفاع په صورت کې مځکې تر اوبو لاندې کیږي خبر ورکول کیږي چې د خپلو مځکو د اسنادو سره یو ځای د مځکو د تصفیې پلاوي ته چې د کندهار ولایت د ارغنداب رود د دریایي حوزې ریاست کې موجود دی حاضر او د خپلو مځکو اړوند اسناد ور وسپاري، تر څو د مځکو اسناد یې بررسي او هر څه ژر عملي چارې پیل سي. د اسنادو د نه سپارلو په صورت کې مسؤلیت خپله د مځکو د مسؤلینو په غاړه دی، بیا څوک د شکایت حق نه لري. قدرمنو لیدونکو، د خبري مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالاتو ته. په مکري د جمعې د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. هلمند اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4. زابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه -2. ارزګان اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه -1. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه -2. هرات اسمان ځای ځای وریځه تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. ننګرهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. او مزار شریف اسمان ځای ځای وریځه تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. قدرمنو لیدونکو، خبري مجله مو هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه. د کندهار ولایت مقام او افغانستان